الرحمن الرحیم. تاسو کولای شئ دا زما د موبایل فرنٹ سکرین دی. ټولو نو بیا موږ دلته راشو دا پلی سټور لیکلی دی، دا ما کلیک کو. ټیک شو چې پلی سټور کولو شي نو دلته سرچ دی. په دې سرچ کې به چې کوم دی بره زه ورکمه سعودي، دا ګور دلته راړو ویزا بایو، دا ډومبنی چې کوم اپشن دلته راځي دا به کلیک کړم. دې کې موږ ته دا تاسو کتی شئ بره راغلی دی سعودي بایو ویزا بایو. نو دا زمونږ ایپ دی، ما آلریډي چونکې انسټال کړی دی خو اپډیټ نه دی، نو دی ما نه اپډیټ غواړي. نو زه به یې اپډیټ کړم او چې چا نه انسټال کړی نو هغه به دلته کې انسټال، هغه ته به داسې ټکې راځي انسټال، لکه څنګه چې دلته کې زما دې ته لیکلی شوی دی چې انسټال دی آلریډي. نو زه به دا اپډیټ کړم. ما اپډیټ په دې ووالو، دا به لږ ټایم لري، دا به انشاءالله اوس اپډیټ شي. تاسو کولای شئ چې دا اپډیټ شو، ستاسو به دلته انسټال شي. چې انسټال شي نو دا اپشن راشي اوپن، دا اوپن اپشن به و. اوس به دا ایپ چې کوم دی نو دا به کولو شي. دلته لیکي سعودي لومبنی سعودي ویزا بایو ایپ میں خوش آمدید. په سعودي ویزا بایو ایپ کې تاسو ته خوش آمدید وو، او دې کې چې کوم دی نو تاسو وایي ټولو نومبې دا لاندې راشي. نو دا څلور شیزه به تاسو په دې کې اچوئ. وی خپل درست ایمیل ایډرس به اچوئ لومبني نمبر باندې وایي. دویم خپل پاسپورټ چې دی هغه سکین کوئ، د یې تصویر به هلئ. او دریم نمبر باندې وایي چې ستاسو د چهرې تصویر به هلي ده. او په څلورم نمبر باندې وایي چې ستاسو د 10 واړو ګوتو چې کوم دی د هغې دغه به د هلي تصویر یا فنګر پرنټ ورته چې وایي. نو اوس لاندې راځي ذاتي انرولمنٹ شروع کرے، یعنی ستاسو انرولمنٹ وی شروع کو، دا لاندې ودی تی پټه کې راځي. نو دا به ټیک کو، نو دا به سٹارٹ شي. اس ما کلک کو آغاز کرنے سے پہلے، دا آغاز کولو نه مخکې څه پکار دی؟ پاسپورٹ کی مستند معیار 6 ماہ سے زائد ہونی چاہیے. یعنی وی پاسپورٹ ایکسپایر کېدو کې کم از کم چې 6 میاشتو نه زیات ټایم وي. که 6 میاشتو نه کم ټایم وي نو دا پاسپورٹ چې کوم دی ویزې دپاره ویلډ نه دی. دا دویم اپشن زموږ دپاره نه دی، د حجیانو دپاره. او دریم نمبر وایي چې ستا درست ایمیل ایډرس پکار دی. او د انرولمنٹ چې کوم دا پروسس دی دا به په یو ځل باندې دا کوئ، او په 10 منټو کې دننه وي پکار چې تاسو دا ختم کړئ. اوس دا مخکې ځم آپ کا ډیټا اور سیکیورټي، دا اوس ضوابط او شرایط یې لیکلي دي که نه، دا ټول بیل دي. نو دلته به لاندې دا چې کوم دا سکویر څلور ګوټه پکس چې زه دا کلیک کړم، ما کلیک کو، په دې کې دا لیکي چې بس ما دا برني شرایط زه منم، دې سره زه دغه یم اتفاق کوم. نو لاندې به راشي ذاتي انرولمنٹ شروع کوي، خپل ذاتي انرولمنٹ شروع کوي. نو دا به وو. اوس دلته کې چې کوم دی ما نه ایمیل ایډرس غواړي، دلته به زه خپل ایمیل ایډرس ورکم. دا ما خپل ایمیل ایډرس ورکو. اوس دا پروسس کوي. اوس دا بل پیج کولو شو دی. اوس لاندې لیکلي دي چې خپل ایمیل ته لاړ شه. زه به دا کلیک کوم. نو دی چې کوم دی زما ایمیل ته به لاړ شي. دا اوس زما ایمیل باندې دلته ډومبنی نمبر دا ګورئ، دلته دا مورا والا دغه راغلی دی میل. اوس دا وایي ویریفای یور اکاونټ ډیر اپلیکنټ ټو ویریفای یور ایمیل ایډرس. وایي دا ستا ایمیل ایډرس موږ ویریفای کوو چې یاره دا ستا دی که غلط دی ورکړی دی. نو دا زما دی چونکې. نو دا لاندې کې پلیز کلیک هیر ټو ویریفای، دا لاندې چې کوم دا لیکل شوي دي وي دلته کې تاسو کلیک کوئ چې د دې تصدیق وشي چې دا ستا ایمیل دی. نو دا ما کلیک. تاسو ګورئ چې اوس دا بل پیج ما موږ نه 3 قسمه معلومات علي. د ویزې د ټایپ تپوس پکې چې آیا حج ویزا ده که د عمرې ویزا ده. دویم نمبر باندې موږ نه به تپوس کې چې پاکستان کې به د سعودي کوم ایمبیسي ته تاسو اپلای کوئ. او دریم نمبر چې آیا تاسو مخکې حج کړی دی که نه دی کړی. نو دلته کې زه په حج باندې کلیک کوم، چونکې زموږ ویزا به د حج ویزا وي انشاءالله. د حج ویزې دپاره ما کلیک کو. اوس لاندې به تاسو دا ټیک تاسو ته ښکاري، دې ته به راشي. دلته کې به تاسو کلیک کوئ. چې کله موږ دلته کې کلیک کو، دلته کې موږ سره اسلام آباد دپاره پاکستان دپاره 2 اپشن دي، پاکستان اسلام آباد او پاکستان کراچۍ. چې کوم خلک د KPK سره تعلق ساتي هغوی به پاکستان اسلام آباد والا دا خانه چې ده دا به کلیک کوي، ځکه چې زموږ ویزا به پاکستان اسلام آباد سعودي ایمبیسۍ نه لګي. او دریم نمبر باندې آیا چې تاسو مخکې نه ویزا شته او که نشته د سعودي د حج. نو که یس وي نو یس کوي، او که نو وي نو نو کوي. ما خو یس کو، خو یس کې بیا دا دی چې لږونه پیچیدګي راځي، اکثر مخکې نه ځي.
نو بهتر دا دی که تاسو مخکې حج ته تللی وئ نو بهتر دا چې بس نو کلیک کوئ او نوی پروسس چې کوم دی نو هغه تاسو وکئ. لاندې به راشئ دا څلور ګوټه خانه به کلیک کوئ او کنټینیو دا بټن چې ده نو دا به پریس کړئ نو تاسو مزید مخکې لاړ شئ د پاسپورټ سکینینګ پروسس ته. پاسپورټ سکینینګ دپاره یو څو خبرې ضروري دي. یو خو دا دی چې پاسپورټ سکینینګ چې دی د موبایل بیک سایډ کیمرې باندې کیږي او پاسپورټ به تاسو بیک سایډ ته موبایل ته نیسئ. پاسپورټ به خوځوئ نه او پاسپورټ چې کوم تصویر وي چې په یې باندې څه قسم روشني یا سایه نه وي چې تصویر واضحه وي. اوس تاسو ته دا معلومات دلته کې په دې اردو کې هم لیکلی شوي دي او دا معلومات چې کوم دی نو دې نه بعد لاندې دا گرین بټن ده او دا گرین بټن چې کله تاسو ووهئ دا گرین بټن به پریس کړو او مزید چې کوم دی نو دا به تقریبا 1 منټ یا دې نه زیات ټایم هم مشتی شي. اوس تاسو ګورئ دا سکینینګ پروسس رالو پاسپورټ لاندې ما ونیسلو او پاسپورټ چې کوم دی نو سکین شو. دی کې به زه وګورم چې تصویر واضح وي نو دا لاندې کنټینیو بټن به ووایم. دلته کې چې دی اوس ټول تفصیل چې کوم انفارمیشن ما ورکړی او زما رالو دلته دا انفارمیشن چیک کول دي چې صحیح دي که څه قسم څه غلطي وي یا څه دغه وي پاسپورټ نمبر غلط. فیس سکینینګ اړخ ته که فیس کې ډیفیکټ وي نو موږ به یس ووو خو فیس کې ډیفیکټ نشته نو به وو. ډیفیکټ صورت کې به میډیکل جمع کوو. تصویر چې دی نو هغې دپاره سپین بیک ګراونډ پکار دی او اوس مخکې نیکسټ سټپ ته به ځو کنټینیو به ووو. اوس به موږ مخکې سکینینګ به کوو د فنګر د ګوتو سکینینګ به کیږي نو هغه تاسو ګورئ دا لاندې دا ګرین بټن ښکاري دا چې نو موږ به مخکې دا به ډایرکټ کړي موږ د ګوتو دپاره. ګوتو کې به ټولو نومبې چې کوم دی موږ به د ګس لاس دا غټې ګوتې تصویر لرو بیا به د ګس لاس دا څلور ګوتې د دې سکینینګ به کیږي او هغې نه بعد چې کوم دی نو د ښي لاس غټه ګوته او بیا د ښي لاس چې کوم دی دا څلور واړه ګوتې د دې سکینینګ به کیږي. لاس به رپوئ نه لاس به یو شان دي نیسئ او کوشش به کوئ چې بیک ګراونډ توري. اول ما چې کوم دی سکینینګ کولو نو سکینینګ صحیح نه کېدو نو چې کله بیا بیک ګراونډ چې کوم دی هغه تور شو نو بیا سکینینګ صحیح شروع شو. د فنګر سکین کېدو نه بعد ما لاندې ګرین بټن وواله او اوس ما ته دا د معلومات چې کوم دی په سکرین باندې راغلی چې څونه معلومات ما ډک کړي وو هغې پوره تفصیل زما تصویر د ګوتو نشانونه هغه چې 100% زما ګوتې سکین شوي دي. دا معلومات چې ما چک که دا صحیح دي نو هغې نه بعد لاندې بټن ده چې دا موږ ووهو دا اوکې بټن دا ګرین موږ وواله نو ما ته یو تصدیقي ایمیل چې کوم دی هغه موصول شو په جی میل باندې زما خپل اکاونټ باندې. هغې کې دا لیکلي دي چې ستا بایومیټریک وشو تاسو ضروري معلومات. ټولو لومبی خو دا دی چې تصویر وباسئ نو د بیک ګراونډ چې دی هغه بلکل سپیني. کله چې د ګوتو سکینینګ کوئ نو هغې دپاره لاندې تور بیک ګراونډ پکار دی. تصویر اخیستو نه مخکې یو آپشن تاسو له درکوي چې تاسو مخکې حج کړی دی که نه نو بهتر دا ده چې په هغې کې نو کلیک کوئ که تاسو حج کړی وي ځکه چې یس کلیک کړي نو بیا لږ بعد وخت کې څه پیچیدګیانې پیدا کېږي او پروسس چې دی مخکې نه ځي. دا د سعودي ویزا بایو ایپ په ترو باندې بایومیټریک کولو د حج نه مخکې طریقه کار. مزید داسې انفارمیټیو ویډیو دپاره زما چینل لایک کړئ، سبسکرایب کړئ او شیر کړئ. والسلام.